أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة آل عمران دا مدنی سورة ده ترتیب په لحاظ سره دریم او نزول کی یو کم نوی ده 200 آیات دی او شل رکوعات دی سورت کی سورہ بقرہ نورستا سورۃ آل عمران پدې کې د دې سورۃ دعوا دا توحید دا اثبات د دعوا د توحید ان دې سورۃ کې هم دغه سورۃ بقرہ وخت کې د دې سورۃ دعوا دا چې د اثبات د توحید کوي او دارنګ دې صورت کې صداقت رسول چې هغه ذکر کړي تیر شوی صورت کې شبهات او اعتراضات د يهودو داغه جوابات او نه دې صورت کې اعتراضات او شبهات د اهل کتاب نصاراو دي او داغه جوابات دي الف لام میم الله په دې په معنا مراد دې حروف ته حروف مقطعات وي مقطعات و تزګوي چې دا جدا جدا حروف دي او د دې په معنا باندې یو الله په دې الله والله پاک لا اله نشته دې واقدار د بندګۍ نشته ده حاجتونه پورا کوونکې الا هو سوا د دغه الله نه الحي همیشه ژوند ده القيوم د هر شی د حفاظت کوونکې ده د هر شی د نگرانی کوونکې ده نزل نازل کړي ده علیک الکتاب پتا باندې محمد علیہ السلام دا کتاب بالحق چې اظهار د خوشي سرګن شي حق مصدقا تصدیق کون کړي رښتینواله کون کړي دا کتاب لما د هغه کتابونو بین یدی چې مخکې د دین دي چې د دین مخکې کوم کتابونه دي هغه کوم کتابونه دي وانزل التوراۃ والانجیل او نازل کړي وو تورات او انجیل دغه کتابونو دا کتاب تصدیق کوي من قبل مخکې د دینا یعنی مخکې د قران نه د تورات او انجیل هدل للناس هدایت او د پاره د خلقو او چې کله الله دا کتاب راولې وو نو وز دا قران هدایت ته د پاره د خلقو هغه منسوخ شو کتابونه وانزل الفرقان او نازل کړي دی الله داسې کتاب چې به تم راولي جدای راولي په مد د حق او د باطل کې ان الذين بشکها وکسان کفروا چې انکار کړي دی آیات الله هدایتونو د الله نه لهم د پاره د عذاب شدید عذاب ډېر سخت یعنی د هر چا لپاره پدې کې تنبیه ده چې هغه په خپل عقاید یا معاملاتو کې د الله د احکامات انکار کوي د الله د کتاب انکار نو د داسې خلکو لپاره عذاب شدید عذاب ډېر سخت والله پاک عزیز ذو انتقام غالب دی او بدلا غستون کې دی انتقام غستون کې دی هغه په انتقام غستو باندې غالب دی زور اور دی ان الله بشک الله پاک لا يخفى ندی پټ علی دا ونا شی او نشی بالارض بزمکه کی ولا فی السماء او نه پاسمان کی لا يخفى نه پټی کی علی باغ باندې شی او نشی مراد دې سره چې نه پټ دا نه شی بزمکه او نه پاسمان کی هو الذی الله غذات اوس پرې باندې عقل دلائل الله رب العزت ور کوي فیضوات توحید باندې
هو الذي الله وذات يصوركم چې شکلونه جوړي استاسو فی الارحام فرحمنو د مندو کې کیف یشاء او څنګه چې وغواړي. دا دعوه په خدا تورې سپینې ماتې جوړې الګې جنۍ دا دعوه په خدا چې څنګه اندام ولا جوړي کیف یشاء دبل چا اختیار پدې کې نشته ده. لا الہ نشته ده پیدا کول کې بل څوک لا الہ نشته ده حاجتنا سر کول کې الا هو مگر دوا یو الله ده العزیز زور ور ده الحکیم حکمت والا ده. او د دین رستا صداقت رسول او د کتاب ده. هو الذی الله غذات انزل علیک الكتاب او دیتا دلیل نقلی وای. هو الذی الله غذات انزل چراله گله دے علیک الكتاب تا پیغمبر الکتاب دا کتاب منو بازید دی کتابنا آیاتن دی محکماتن چې هغه کلک دی په معنا خپل کې محکم ویل کېږي یو شی چې مضبوط کلک دی. نو په دې کې بعض آیاتونه دي چې هغه محکمات دي په خپل معنا کې کلک دي. مراد دي یعنی هغه آیاتونه چې هغه کې احکامات دي. هن دواياتنا ام الكتاب اصل د کتاب ده وا اخر او نور آیاتونه دي متشابهات هم رنگا هم معنا متشابهات خلق اکثر معنی کړی دا وا اخر متشابهات او نور آیاتونه دي پټی معنی والا لیکن دا معنی صحیح نه دا پټی معنی والا بلکې د دې معنی دا دا چې دا سه آیاتونه دي نور دغه محکماتو نه علاوه چې هغه په معنی کې او دارنګ په مضمون کې دغه محکماتو سره لګي اختلاف او اعتراض پکې نشته ده ستضاد پکې نشته ده. په دې مسله باندې ځان په کول غواړي ځکه چې متشابهات په دې کې اکثر علما چې د هغه ګډ وډ شي او په مسله نه پوهیږي. نو د دې لپاره لغون ته ټیم ورکړي او سورته هود وګورئ. نو سورته هود کې چې کله تاسو وګورئ نو دمه آیات یې وړاندې آیات او مقطعات دي او دیم آیات کې دي کتاب محکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. پس ګوره دلته ټول کتاب ته الله سے ویلي دي کتاب دا کتاب د محکمت آیات چې مضبوط کړی شوی دي د آیاتونه محکم کړی شوی دي د آیاتونه ثم فصلت بیا جدا جدا کړی شوی دي د حکمونه من لدن د طرف حکیم خبیر دا غذا چې هغه حکیم دی او خبردار دی. نو دلته الله رب العزت ټول کتاب ته محکمات دی آیاتونو تویل دي دا محکمات آیاتونه دي د کتاب. لیکن تاسو پورې بل طرف ته سورته زمر کې نو الته کې آیت نمبر 23 کې بیا الله رب العزت د دې کتاب چې کوم صفت بیانې هغه څه دی وګورئ. الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها الله رب العزت نازل کړی دی دا بهترین کتاب دا سه کتاب متشابهه چې دا کتاب متشابهه دی یعنی هر آیت دبل آیت سره ملاویږي. نو دلته د متشابهات الله رب العزت چې دا هغه معنی خولې د چې د متشابهات او معنی صدا یعنی دا غي تفسیر الله رب العزت خولې دی او دارنګي بیا د محکماتو چې کوم تفسیر الله رب العزت کړی دی نو هغه پتا سو سورته محمد کې کته شي. په سورته محمد کې الله رب العزت د محکماتو ذکر کړی دی د منافقین په باب کې او باغی کې دادی چې محکمات چې د هغه محکم آیاتونه ته الله رب العزت ویلي دي په دې صورت کې. لکه آیت نمبر 6 وګورئ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ نو کله چې نازل کړي شي او سورۃ محکم
دلته و سورت ته محکم ویلې ها الته آیاتونه ته محکم ویلو وذکر فیها القتال او ذکر کړي شی په دې کې مسله د قتال حکم د قتال نو کم سورتونه چې باغې کې یا کم آیاتونه چې باغې کې حکم ذکر کېږي دې ته محکم وایي نو معلومه دا شو اسانه مسله د خلکو اسی مفسرین قرآن کړي دا چې کم کم آیاتونه قرآن کې چې په هغه کې حکمونه الله ذکر کړي دي هغه د قتال له انفاق له حج له عمره دا چې څومره احکامات دي وراثت دي دې ته محکم آیاتونه وایي د دې نه علاوه چې څومره آیاتونه دي چې هغه کې احکامات نشته دي بلکې دغه احکامات او د تقویت لپاره یا د هغه د تفسیر لپاره الله رب العزت نور آیاتونه را لګلې دي ته متشابهات وایي نو دا محکمات او متشابهات دي ها د دې کې سولجن او ګرانی نشته ده اوس ګورئ هو الذی الله وذات انزل چرالی گلے دے علیک محمد علیہ السلام پتا باندې الکتاب دا کتاب منه د دې کتابنا آغاز آیاتون دې محکمات چې مضبوط دي په خپل معنی کې هن دوا آیاتنا ام الکتاب اصل د کتاب دی اصل خدا غره کنا مقصد د کتاب احکامات بیانول دي واخر متشابهات او نور آیاتنا دي چې دغه سره ملاويږي په معنا او مضمون کې فاما الذين هر چې دي هغه کسان په قلوبهم چې بزړونو دا وایي کې زایغون کوالدهم فیتبعون نذی تابعداری کوي ما د هغه آیاتونو تشابهات چې متشابهات منو د دې کتاب نه د صد پر تابعداری کوي ابتغاء الفتنه د پار د طلب کولو د فتنه او فتنه ستوي اړولو تا یعنی متشابهات والی محکمات پری دي نن تاسو کو ټول امت په دغه کې اخته دي مناظرې دي عمل نشته په قران باندې ځان کو قول نشته په قران باندې مناظرې دي نو کله په دې مناظرې چې د عرش نه مراد څه دي نو کله په دې مناظرې چې وای د فلاني لفظ معنی زدا او د فلاني مسله صدا دا د صدا بارا چې نه حکومت په خپل باندې او نه بل دې تفریدي چې پرې د امت د شان دي په دې مسائل په دې فتنو کې چې هغه مبتلا دي نو هغه محکمات پرې دي یعنی د عمل کتابونه د عمل آیاتونه او دا غیر علاوه نور آیاتونه والے او باقی کی پیسونو مناظره شروع ہوگی تصد پارا ابتغاء الفتنه د بار د طلب کولو د فتنه یعنی دا اړولو د مؤمنانو د الله د کتابنا او ابتغاء او د بار د طلب کولو تعویلی د حقیقت د آیاتونو تعویل اصل کې ویل کېږي د یو شی حقیقت تر رسیدو تا نو دا وایي چې یاره د سليمان عليه السلام په کرسي چې جسد غورځول شي هغه جسد سو نو باغې کې بیا لګي او دا رنګي مختلفه داسې آیاتونه چې داغه الله تفصیل نه دی کړی او نه داغه ضرورت او هغه بروالی البته دا یاجوج ماجوج د دې سم مسله ده په دې کې بشورو شي بیا او دا رنګي دعوت الارض د دې سم مسله ده په دې کې بشورو شي بیا او چې کوم آیاتونه د حکم دي چې په دې عمل وکاو په دې عمل مکو نو داغه پروا نه ساتي او ابتغاء تعویل د بار د طلب کولو د حقیقت داغه وما يعلم تعویله او نه پويږي په حقیقت دغه متشابهات وسپته چې د سليمان عليه السلام په کرسي چې الله جسد ورزول او داسه شو الکه کار دې سره چې د دې تپوس کې بس قران یو مسله بیان کړی دا او بیا هغه دغه شانتي پر خو نه تفصیل نه دی کړی نو تا ته قران دا وایي چې د مؤمن صفت دا ده چې دې په هغه شی پس نور پسې کېږي چې دا علم دته نه بس قلار شد دینا چې قران او وما يعلم تعويله الا الله تعالی نه سوا د دې باقي څوک نه کويږي او الراسخون او خلق په علم کې فل علم په علم کې هغه خلق چې هغه په علم کې مضبوط دي کلب دي ناغه سوي یقولون ويا آمنا به ایمان راوړل موږ په دې کتاب باندې کلون دا ټول کتاب من عند ربنا زمون درب طرف نه ده هغه متشابهات دي هغه محکمات دي وما يذكروا او نصيحت ناملی الا اولو الالباب مگر خاوندان دا قلب ربنا اے رب زمونگا لا تزغ قلوبنا
وګورو دعا ذکر کوي چې مؤمنان د الله نه دعا کوي چې بعضی مسلې ډېرې سخت دي الله ته زموږ راهنمایي وکړي زموږ زړه زیات هدایت نه رسته مکهږي ربنا اے رب زمونږه لا تزغ مکهږي قلوبنا زړونه زمونږه بعد اذا هديتنا فاستغفرنا چې تعالی را سم کړه مونږ ته د خپل کتاب وهب لنا اور راکې مونږ ته من لدنک د خپل طرفنا رحمتن رحمت سره چې د الله په کتاب سره د الله کتاب ته وو کې دي دا واري په دې ځان پوه کې بیا په عمل کې دا رحمت ده نو ځکه وې دعا کوي وهب لنا اور راکې مونږ ته من لدنک د خپل طرفنا الله رحمت او مهربانی انکا بشکتا انت الوهاب تور کونگے تبخشش کونگے ربنا اے رب زمونگا انکا بشکتا جامع الناس جمع کونگے خلق لیوم دپار دہا غیرزی لا ریب فیه چی نشت دے شک باغے کی یعنی نشت دے سشک براتلو داغے کی مراد دن دا قیامت رضا ان اللہ بیشک اللہ پاک لا یخلف المیعاد خلاف نہ کئی دوا دے سبحانک اللہم